هغه وظیفه چې کوم احادیثو کې ثابته او امام الانبیاء صحابي له ورکړې وه. ډېر خلک وایي مولوي صاحب دوه تکلیفه دي راته. وام څه دي؟ وایي پریشان حاله یم او تنګ دسته یم، مال کی کمزوری ده او پریشانی دی، مالی دی او جانی دی. وی یو غریب ما او بل پریشانی دی راته، مشکلات دی راته، نه یو مالی او جانی. هر سړی ټینشنی دی او غریب، غربت د لاسه تنګ. صحابي وی زما لاس د امام الانبیاء لاس کې مونږ دسې روان. یو کس یې ولید هغه ډېر خپه و. علیه السلام ورته وی ولې؟ وی ډېر تنګ دسته یم او پریشان حال یم، د مال د طرفه مم لاس تنګ دی او نور راتم پریشانی دی، نه د مالی تنګي ده جسمانی او پریشانی ده. نبی علیہ السلام ورته وی زه د وظیفه درکوم. دا وایا توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ودا وظیفه کوا اشورو کړه. سمو د پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر شو. هغه کس اولید ډیر خوشاله و، ډیر پراخی کی. نبی علیہ السلام تپوس کی ویل الله حبیبا تا چې راته کومه وظیفه را کړې وه هغه مې شروع کړل، الله مې ټولې پریشانۍ حل کړې. نو دا وظیفه نبی علیہ السلام صحابي له ورکړې وه. توکلت علی الحی الذی لا يموت دقه به ووایې، او بیا دا الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. دا د سوره بنی اسرائیل اخیره آیات ته. پلسم سپاره کې چې سوره بنی اسرائیل ختمیږي نو دا اقا اخیره آیات ته. ها نو صرف دا ړومبه به ووایې توکلت علی الحی الذی لا يموت، او بیا قرآن چې راوالی پلسم پاره رواړوئ، سوره بنی اسرائیل رواړوئ، اخیره آیات دقه لیکلې. خو هغه داسې دی قل الحمد لله الذي، دا قل به ورسره نه وایې، الحمد لله الذي لم يتخذ. نو صحابي دا شروع کړله، الله یې ټولې پریشانۍ مالی او جانی ختمې کړلې. نو دا ځان له وایې چې الله هم ټولې پریشانۍ مالی او جانی ختمې کړي. او سار چې پاسي نو سترګې به ومږې الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. ټول تعریفونه هغه ذات لري چې زه د مرګ نه پسې مال ژوند راکو، دوباره ژوند الله راکو. نو دا سنت عملونه د دې باندې عمل کوئ.